السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو اخلاص والے ها جی تاسو لږه ځکه یو کور ته ډېر زیاته ځانان نه حاضر اخلاص ته وګورئ په کوم ځای کې دي دغه بره دغه ځای کې او څه مسله ده نو خاونې ته یو کال وشو ورته یو لکه وګه زویر هغه کیر میر خرسي لکه تاسو سره امداد اخلاص ته وګورئ څو کې د ګټې وټې سره دغه نشته او د ګټې وټې څه نشته زه سید اوس ورځو ښه ته زنګ سره ورشه کور راته وښیه ورځو ښه ملګرو څنګه چې عصمت علي بھائی موږ ته په بازار کې راغی زموږ د دیولی ګورنمنټ ګرلز کم سکول دی نو د هغې ویزټ و په هغې کې موږ ماشومان ته څه کپړې څه سویټرې یخنۍ ورکولې عصمت علي بھائی د دې علاقې یو باشنده دی هغه راغی وی چې دلته یو کور دی ډېر زیات مستعد دی موږ د بازار نه رالو د عصمت علي بھائی سره د دې کور حالات مو لیده دا کور چې کوم تاسو وینئ دا هم د کرایې دی خپل دی هم نه دا ماشومانان دي او د دوی بابا تقریبا چې د کال نه ډېر کېږي ورک دی د ګردو بیمار هم و خو اوس د کال نه زیات وشوه چې ورک دی او د دوی د حالات تاسو لیدی شئ د دوی د کپړې هم تاسو لیدی شئ د پیزارو هم داسې حال دی او د دوی د زندګي څومره د سختو سره ده د هغې نه هم یو څو کړی ستاسو سره شیر کوم بچې دا راته ووایه چې ستا بابا خو تو یو کال نشته که نه او د دې کور د خرچ خوراک د دغه ده چې دی په څه باندې چلېږي زه اوس د سکول نه راغلم او ډوډۍ به مې وخوړه اوس د کیر المور پخ کړی دا ګوګاړم ځم ځان له کیر خلاصوم نو بچې تاسو په څوم کې سبق وایي زه په دویم کې په دویم کې بیا چې د سکول نه بعد راشئ دلته د مور کیر یا چولي پخی هغه وباسئ په بازار کې خرڅئ بازار کې چې کله د کیر یا سودا مودا څه خرڅئ څه تکلیف ته تهیي نه وي دا دوکان والا خوا ته چې کېده به وایي دلته مه کښېنه زمونږ دا غږ خراب څه وایي چې زمونږ غږ خراب دی هغې خلکو ته ته دا نه وایي بچې چې ستا دا غږ خرابوم دا غږ د چا دی او دا رزق د کم طرفه دی دا دې چېرته نه دی ویلي چې دا خو د دې غږ نه دی رزق خو اسماني دی بل ځای ته بیا لاړ شي بچې چې دې ته تا ته کله د دې نه بعد څوک وایي که نه ته ورته بیا دا ووایه ورته وایه په دې معاشره کې د یتیم بچي هم څه حق شته چې د چا څوک نشته او زمونږ وایي دغسې د کور داسې حالات دی نو ورته وایه مونږ چېرته لاړ شو او ورته وایه وایي دا رزق چې دی دا د دې چولو نه نه دی دا اسماني دی خو صرف خپل سوچ بدلول دی سوچ قیمتي دی ښه بچې چا ته ویلي نه وي چې ته راشه او زما د دوکان دی مخې ته دا چولی یا دا کیر خرڅوه چې ځای په ځای ګرځې نه په دې علاقه کې په دوکاندارانو کې په دې خوشه کې چا څه نه دي ویلي کله د بره اسمانچې ته لاړ شم کله هلته د ښکته اډې کې کښېنم انتظارګار سره انتظارګار سره بیا دې هم لکه څوک پرېږدي نه یو ځای نه دي پاسه یو بل ځای نه دي پاسه ملګرو د دې ماشوم خبرې تاسو واورېدې څو وروڼه او څو خویندې یې بچې موږ 15 تنې یو 3 وروڼه او 2 خویندې دا د دې کور زه به ورته مشر په دې وایم چې والد صاحب د کال نه زیاته شو چې ورک شوی دی د کور ټوله ذمهواري چې کومه ده هغه په دې بچي باندې ده په درېیم کې سبق وایي دی چې کله د سکول نه راشي نو دی به بیا ځان له یا چولي خرڅوي یا وکیل خرڅوي او مور یې دنده ناسته ده د هغوی چې کم فریاد دی د هغوی چې کم درد دی هغه مونږ اورو کاش چې هغه مونږ تاسو ته ښوی شوی تاسو هغه لیدی شوی او د دې ماشوم د خبرې تاسو واورېدې چې بیا هم په دې بازار کې کله د انتظارګاه سره د دیولی په چوک کې یو ځای بل ځای وایي دوکانداران مونږ پاسئ او ما ته وایي چې بچې دلته مه کښېنه زمونږ غږ خرابوي نو زه هغې خلکو ته وینا کوم مونږ خو ټول عمر د خپلو مشرانو نه ګیله کوو د خپلو حکمرانانو نه ګیله کوو د غټو غټو ادارو نه ګیله کوو چې دې خلکو مونږ له هېڅ ونه کړه خو د معاشرې په دې بدلون کې دا بدلاو چې نه راځي او دا مونږ نقصان طرف ته روان دي نو په دې کې د ټول نه اولنۍ غلطي اولنۍ تیاره په ما کې ده بیا په تاسو ټولو کې ده بدلاو چې راځي بدلون به اول به مونږ ځان بدلاو بیا به د کلی بدلېږي او د هغې نه بعد چې کله مونږ ځان بدل کو الله تعالی وایي چې کله یو قوم د خپل ځان حالات په خپله نه بدل کړي نو زه د هغې خلکو حالات تر هغې پورې نه بدلوم دا ماشوم که یو دوکاندار پاسئ چې ته زما غږ خرابې نو د دغه انسان دا سوچ داسې ولې نه جوړېږي چې دا رزق خو اسماني دی بچې راشه زما د دوکان دی مخې له کښېنه 2 روپۍ به ماله خدای راکوي 2 به تاله هم درکوي هغه انسان به بیا هم عمر به یې سیوا وي خپلو بچو له خو به حلال رزق وګټي د ده خو هېڅوک د ګټې وټې نشته ولې موږ په معاشره کې داسې خلکو له د مخ څخه پیړې ورکوو دوی نور هم مخ په ښکته باندې بوځو
یو انسان په دې ولای په دې بازار کې یا په دې علاقه کې داسې نه دی چې دې ماشوم ته ویلي چې راشه بچې زما د دکان مخې ته کښېنه. زمونږ د دې علاقې ډېر غیرتمند پښتانه وروڼه هم شته، شاید چې هغوی ته به د دې بچي د اواز نه وي وررسېدلی. د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په سترګه موږ هغه خلکو ته د اواز وررسو. دا بچی چې نن چاته سوال نه کوي، چاته لاس نه نیسي، که خپل کیر خرڅوي، خپل چولې خرڅوي، موږ دومره خو کولی شو چې د خپل دکان مخې ته دته لږ دومره یو وړوکی ځګی ورکړو چې بچی راشه زما د دکان مخې ته کښېنه او ځانه 200 روپۍ ګټه، هله به بدلاو راځي. موږ به لږه ګزاره کوو، خپل سوچ به لږ بدلو. سوچ به داسې نه ساتو چې دا بل انسان په دې بازار کې ولاړ دی، دی زما رزق خوري. رزق د اسمان نه دی، هېڅکله هم انسان د انسان رزق نشي خوړی. څه چې وي هغه د رب د طرف نه مقرر وي. کوشش وکړو چې موږ لږ د خپل سوچ بدل کړو، انشاءالله چې دا معاشره به هم ډېره زر بدله شي. او داسې بچیان چې دا تاسو لیدی شئ په دې یخه یخنۍ کې، زما خو داسې خیال راځي چې د دې ماشوم څومره عمر کېږي چې دی به په هزار نه دي بخپو کړي د دې خپو اندازه، ولې چې دا بچی به په کیر کې په چولو کې څومره پیسې وګټي چې دا کور به پرې ساتي. زمونږ د دې ننني پروګرام خصوصي مقصد دا دی د سوچ بدلون، چې اول به خپل ځان بدلو، نو انشاءالله چې دا غي نه بعد به په معاشره کې چینج راځي. د دې ماشوم دا رزق د څه نه دی هغه هم زه تاسو ته ښیم. ماشوم ګیلهمن دی د هغې خلکو نه چې د ده د خولې وینا تاسو واورېدئ، د دوکاندار مې مخې ته نه پرېږدي چې زمونږ ګاډ خرابوي. د دې نه د دوی رزق دی. د 50 روپو سوجي به راوړي، دا چړه، دا کاغذ، دا اوس د سکول نه راغی روټۍ یې وخوړه او دوی ته اوس دا رډي دی، ځکه چې په دې بچي پسې یوازې د سکول نه زما او ستا بچی به سهار د ګرمې ولستین نه لاړ شي سکول ته، واپس چې راشي نو د ډېر مخ او د ډېر احسان سره، ولې چې وایي د سکول نه راغی. خو دلته هغه نشته. په معاشره کې د داسې بچي داسې حساب دی چې دا کیر وزلو ته تیار دی، دا به ځي په بازار کې د یو دوکان مخې ته د 10-15 روپو خرڅ کړی، هغه به یې پاسوي چې بچی زما ګاګ خرابوي، د بل دوکان او دا ورځ به د ده داسې تېره شي، ماښام نه به یا 80 یا 100 روپۍ جوړې کړي. کوم خلک چې دی ماشوم ته کارېږي چې زما ګاګ خرابوي، په دې کې به دې د چا په رزق ستا سر وغورځوي، څه به د چا ګاګ خراب شي. رزق اسماني دی. بچې الله دې وکړي چې زمونږ دا کم خلک د مشرانو نه ګیلهمن دي او موږ د خپلو مشرانو نه خو ډېرې ګیلې کوو، خو دعاګانې تاسو هم کوئ او تاسو ته هم د دعا دپاره اپیل چې اول زمونږ سوچ بدل شي او موږ ستاسو غوندې خلکو له کله په زړه کې ځګۍ درکړو که نه، چې کله موږ ستاسو غوندې بچو له په زړه کې ځګۍ درکړو نو دا معاشره به هم بدلې شي او زمونږ دا مسئلې به په خپله حل شي. خو موږ تاسو سختو طرف ته همیشه غورځو، د هغې وجه دا ده چې په موږ باندې رنګ رنګ سختې راځي. د اخلاص ته طرفه دا یو 15,000 روپۍ دل در کومه، د هغې مور له ورکړه کمه چې دننه د اوښکو سره دا وخت ده، ورته وایي موږ په ډېرو دعاګانو کې یاد ساته. د اخلاص هغه ستوري دي چې د خپلو بچو د رزق نه یو یو نوڼی راشو کولي او تاسو له یې رالېږلي، هغه خلک په ډېرو دعاګانو کې یاد ساته. د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهاره له ورکه اجازت، د الله په امان. ملګرو بدلون به هله راځي چې اول موږ ځان بدل